السلام علیکم قدرمند کتونکو. په یوه ورځ د یو کوره 3 جنازې وتل دا په خیبر پښتونخوا کې وشو. په یوه ورځ د مور نه 3 بچي جدا شو. په یوه ورځ د 3 ورونو په یو ځای جنازه وشوه. داسې وخت راغلی چې اوس به یو ورور په خور باندې ننګ کوي او هغه به وژلی کېږي. قدرمندو کتونکو، په کوهاټ کې چې کومه واقعه راغلې ده دا به تاسو ټولو کتلي. نو دا زموږ د خیبر پښتونخوا دپاره ډېره زیاته د غم خبره ده. ملګرو، دا واقعه به تاسو اورېدلې او کتلې هم وي، خو زه ته په شارټ کټ الفاظو کې وایم چې دا 3 ورونه او د دې یوه خور په کوهاټ کې واده وه او د هغه خور سره به یې ډېر زیات ظلمونه کېدل. نو دا ورونه لاړه وایي چې موږ د خپله خور راولو ځکه چې په هغه باندې هلته ظلم کېږي او پښتون خو په خور باندې ځان قربانوي. نو دوی هلته لاړه او د خپلې خور دپاره چې خپله خور دې موږ په امان سره دلته راولو. نو هلته چې هغه خلک چې کوم دي نو دغه 3 ورونه یې فقط ځای کې قتل کړي دي، وژلي ایشتلي دي او هغه 3 ورونه شهیدان شوي دي. نو دا زموږ د پښتنو دپاره ډېره زیاته د غم خبره ده. اصل خبره دا ده چې زموږ پښتنو کې صبر نشته دی. نو الله تعالی دې په موږ کې صبر راولي، نو په ټوله خیبر پښتونخوا کې به امن و امان راشي. او دا کم 3 ورونه چې شهیدان شوي دي نو دوی له دې الله تعالی په جنت کې اعلی مقام ورکړي او د کور خلکو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي.